امام بيهقي رحمة الله عليه دا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت ذکر کړي او فرمایي لما نزلت افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون دا چکل راغه چکل آیتونه نازلېدل مشرکین مکه وخندا کوله استهزاءګانې به کولې نو دا چراغ فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون آیا دا قرآن کریم نه تاسو تعجب کوئ خنداګانې ورپورې کوئ ژاړئ نه دا آیت راغی د ګیلې په شکل شکایت دی د عبادو نه چې نزول د کلام سره جړا پکار ده نه خندا نو فرمایي بکا اصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم نو اصحاب صفة وجړل د مدینه منورې د مدرسې طالبان تر دې چې دا اوښکې په مخونو را روانې وي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ژړا ولیده او د هغې ژړا آواز کولو هغه آواز یې واورېد د رسول الله مبارک هم په ژړا شه فبکینا ببکایه راوی ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې د اصحاب صفو او د نبی اسلام د ژړا سره موږ هم په ژړا شو ټول د مجلس خلکو ژړل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمای لا یلج النار من بکا من خشیت الله بخله دیل نه چې چاو جړل هغه جهنم ته نه داخليږي او دنه ونشي ولا يدخل الجنه مصر على معصيتنا او کم سړی چې په غټه ګناه همیشواله کوي نو دا سړی به جنت ته داخل نشي ګناه هر انسان نه کیږي او چې بیا توبه په واسي او اصرار او همیشواله په ګناه باندې دا ډېر لوی جرم ولا يدخل الجنه مصر على معصيه فغټ ګناه باندې همیشه واله کوونکې انسان جنت ته نه کېږي نشي ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم او انسانانو امتیانو که تاسو ګناه نه کولې نو خدای تعالی به تاسو ختم کړي وي داسې قوم به پیدا کړي وي چې ګناه به یې کولې استغفار به یې ویلې بای تعالی به هغوی ته بخښنه کوله یعنې الله العالمین د ګناه نه بعد کې د استغفار دا یې ډېر